یو د حاجیان چې حج له لاړ شي د حج عمرې طریقې خو موږ دلته ورته ښیو او عام مسلمانان په دې باندې هم خبر دي او د حج عمره د هر مسلمان د زړه خواهش دی هر یو غواړي چې حج عمره وکړم مالدار خطلی شي دا غریب خطلی نشي د غریب د پاره الله پاک داسې طریقې پولې دي چې په هغې طریقو عمل کړي نو مفت کې د حج عمرې ثواب به کېږي لکه یو سړی د سحر مونځ په مسجد کې وکړي او اشراق پر دی په جومات کې ناست وي ذکر فکر وکړي او بیا دې 2 رکاته یا 4 رکاته د اشراق مونځ وکړي نو د حج او د عمرې پوره ثواب ولا الله ورکوي پیغمبر علیه السلام 3 ځله فرمایي چې تامتن پوره د حج عمرې ثواب کېږي نو دا خو په خپل وطن کې د حج او د عمرې ثواب روزانه شو کم خلک چې حج عمرې له لاړ شي حرمینو شریفینو ته او هلته دې د شپې لاړ شي طوافونه وکړي او د سهار لمونځ وکړي نو بیا کور ته لاړ شي یا به چیس کوي یا به خوب کوي نو دا چی او دا خوبونه خو خپل وطن کې ډېر کړي دي او بیا به مو کوو نو په حرم شریف کې د سهار مانځه نه پس د کور ته نه ځي په حرم شریف کې د پاتې شي که طواف کوي که نور ذکر فکر کوي او نور صفا شي نو دی د اشراق 2 رکاته چې وکړي نو 1 لاک عمرې 1 لاک حجونه به الله ورکړي وده او که دی په رمضان کې تلي وي او دا وکړي نو 80 لاکه حجونه 80 لاکه عمرې ثواب به الله ورکړي مسجد نبوي کې چې د سهار مونځ شي د هغې نه پس د په مسجد کې ایثار شي اشراق مونځ چې وکړي نو 50,000 عمرې 50,000 حجونه عام ورځو کې الله ورکوي او په رمضان کې بیا ولا په ضرب به ورکوي نو نور به هم زیات شي نو دا خبره خو معلومه ده هر چاته خو د چا ورته خیال نه دی نو حاجیان د خپل هم خیال کې دې خبرې ته او نورو خلکو له دې هم توجه دې خوا راواړئ چې دا یو بهترینه زرینه موقع ده چې دې نه پیدا والي چې د سهار مانځه نه پس د حرمینو شریفینو کې خوب او چای مې پرېږدي او اشراقه پورې د حرمینو کې پاتې شي بې شمېره ثوابونه.